یو طرف ته دا اجتماع چې کم شخصیت ته منسوب ده د شلمې صدۍ عظیم شخصیت مجاهد مبارز مجتهد محدث فقیه حضرت مفتی محمود نور الله عمر قدا نو یو طرف ته سړی غواړي چې د هغې په زندګۍ هم خبره وشي او بل طرف ته ما ته چې کومه مجمع مخې ته ناسته ده د نوجوانانو ده د طالب علمانو ده د ایجوکیټډ ملګرو ده نو بیا تاسو په حواله باندې به هم څه خبره کول وي او دا ټیم ما سره دومره نه دی چې د دې دواړو موضوعاتو په ټولو زاویو باندې احاطه وکړي نو زه به دا اوله خبره پرېږدم دومره به ووایم چې الله د انسانیت د آغاز نه تر دې وخته پورې د خپل دین د تحفظ دپاره د شخصیاتو یو سلسله جاری ساتلې ده او د دغې شخصیاتو په تسلسل کې د شلمې صدۍ عظیم شخصیت مجدد فاتحه مسئله ختم نبوت دندان شکست ورکون کے قادیانیت تا دغ شخصیت مفتی محمود رحمه اللہ زمان محترم ورنو مفتی محمود رحمه اللہ د یو انقلابی سوچ او فکر مالک او داغه د تمام تر سیاسی زندگی او داغه د تمام تر مبارزه لب لباب داو چې په دې ملک د نظام انقلاب راشي دا کوم پر سوده نظام چې په اهل اسلام باندې د ملک مسلط دی دغه نظام په ځای باندې د الله آسماني نظام راشي د نظام انقلاب دا دغه سوچ او دا دغه فکر او دغه د مهنت دغه لب لباب زما محترم ملګرو انقلاب دپاره امیش دو قوتونه پکاریږي په مادي اسبابو کې یو د نوجوانانو طاقت او بل د علم طاقت دنیا کې امیش انقلاب په دې دوه طاقتونو باندې راځي مفتی محمود رحمه الله ام په دې خبره باندې فوکس او په دې خبره زور ورکاو چې تعلیم یافته نوجوان د شلمې او د یویشتمې صدۍ د اسلامي انقلاب دپاره څنګه استعمال کړو او د دې په ذریعه باندې منګه څنګه تبدیلی او بدلون راولو زما محترم ملګرو د دغه سوچ تحت 1969 کې د ملک د نوجوانانو د عصري او دینی مدارسو د طالب علمانو سټوډنټانو یو فورم تشکیل شو د جمعیت طلبه اسلام په عنوان باندې او په دغه نوم باندې او زما ملګرو دا فورم یا د جمعیت طلبه اسلام دغه نظم په داسې وخت کې تشکیل شو چې بر صغیر کې
د تعلیم او د ایجوکیشن میدان کې د هغه وخت سامراج یو تقسیم کړی یو زمانه هغه وه چې عصري او دیني علم یو بلډینګ یو استاد یو کمره یو شاګرد یو په دغه یو بلډینګ کې به قرآن او حدیث هم زده کېدل ساینس او ریاضي به هم زده کېده فقه او اصول به هم زده کېدل او ورسره عصري علوم فزکس او کیمستري وغیره دا علوم به هم زده کېدل او د هغې نتیجه ملګرو دا وه چې امت ته به جامع شخصیات میلاوېدل د هغې ادارو نه چې به څوک هم فارغ شه هغه به د دین په میدان کې یو لوی متشرع او مجتهد خو بل طرف ته به د فلسفې او د عصریاتو په میدان کې یو عظیم فلسفر او ساینسدان د امام رازي نوم موږ پکې اورو د امام غزالي نوم پکې اورو د ابن حسم المصري نوم اورو د ابن رشد نوم اورو د ابوالقاسم الزهراوي نوم اورو د ابو ریحان البیروني نوم اورو د جابر بن یحیی البرمکی نوم اورو دا هغه خلک وو چې د دې دواړو میدانونو ماهر وو ځکه چې مکتب یو 1857 کې انګریز تقسیم وکړ چې سکول او د کالج په نوم چې کومه اداره جوړه ده دې کې به د قرآن او د حدیث علم نه وي نو د دې په بنیاد باندې د مکاتب او د تعلیمي ادارو نه قرآن او حدیث بهر کړل او د قرآن او د حدیث د ضایع کېدو خطره پیدا شوه زموږ علما مجبور شو چې ته په کالج او یونیورسټۍ او سکول کې زما قرآن او حدیث نه پرېږدې زه مجبور یم چې زه به د دې د باقي ساتلو لپاره الګ اداره جوړوم نو موږ اداره جوړه کړه مدرسه متوازی اداره جوړه شوه د هغې وخت نه تقسیم راغی دا تقسیم د عصري او د دیني علم موږ نه دی کړی او نه موږ د دې ذمه دار د دې ذمه دار څوک دی پیرنګی او نه دې ذمه دار دی د هغې چې کوم پیروکار دی زما وروڼو دې تقسیم یو څو نقصانه وکړه یو نقصان یې دا وکړه چې زموږ تعلیمي ادارې هغه اوس کامل شخصیت نشي پیدا کولی مدرسه کې چې زموږ کم طالب علم پڑھائی وکړي هغه د انګلیش نه ورځي هغه ته ریاضي نه ورځي هغې ته د جدید علوم نه ورځي نو هلته لالا دا کم چې د کالج علم زده کړي بېشکه انجینر او وکیل خو جوړ شي خدای د شریعت او د شریعت د علومو نه عاري او خالي وي بسم الله ولا نه ورځي اصل لالا نو یو نقصان دا وشو دویم نقصان دی دا وکړه او دا یې مقصد هم چې د دغه علم په ذریعه باندې چې کم نصاب لړمېګاله چې هغه وخت کې ایجوکیشن منسټر و د برطانیې هغه وضع کړی و چې د دې علم او تعلیم په ذریعه باندې د نوجوان نه د شریعت د اسلامي تهذیب او د اسلامي اقدارو جنازه وباسي او دقسې یې وکړله زمون کم نوجوانان چې هغه ادارو ته لاړ بېشکه ډاکټران خو جوړ شو انجینران خو جوړ شو وکیلان او بیرشتران خو جوړ شو لیکن د سر نه د نوکه پورې د هغه په بدن کې د پیغمبر د سنت او د شریعت نښه نشته شته د په تهذیب کې محمد رسول الله نه پالو کوي
د په خپل تهذیب او کلچر کې د مغرب او مغربي تهذیب مقلد دی جوړ شوی دی. ډېر هغه قصې او افسانې کوي. د ده د دماغونه د دین نقشه وتلې ده. د ده په بدن باندې د اسلام او د پیغمبر د سنتو او د شریعت رنګ چړاونه دی. نو دا بل نقصان وشو چې زموږ نه نوجوان د دغه تعلیم په ذریعه باندې فکري طور، اخلاقي طور، نظریاتي طور دغه خلکو قبضه کړه. او که نن د تهذیبونو جنګ راشي نو دا نوجوان به د کوم تهذیب سره ولاړي؟ د مغربي تهذیب سره. د تهذیب جنګ دا دی چې ګیره پرېږدو محمدي تهذیب، ګیره خرو مغربي تهذیب. نوجوان ته وایو ته کوم تهذیب سره ودرېږي؟ ګیرې خرولو کې دی د چا سره ولاړ دی؟ کوړ پتلون اچو ټای اچو مغربي تهذیب. پټکې په سر کو پرتوګ او کمیس اغوندو محمدي تهذیب. دی به د چا سره ولاړ دی؟ وی ښځه زنانه په کور دننه ساتو، پارکونو ته نه وباسو، بازارونو مارکیټونو کې به نه ګرځو. محمدي تهذیب، قرآني تهذیب. وقرنه فی بیوتکن. زنانه به پارکونو ته ځي، بازارونو ته به ځي، دفترونو ته به ځي. مغربي تهذیب. نوجوان د چا سره په دې کې ولاړ دی؟ مغربي تهذیب سره ولاړ دی. دا خو په نوم باندې د اسلام خبره ده. نو د ده په انفرادي زندګۍ کې او د ده په اجتماعي زندګۍ کې او د ده په خوراک او مسکاک کې مکمل شریعت ختم شو. د عقیدې د حده پورې چې پاتې وو هغې ته هم د الحاد وغیره فتنې متوجه دي. په هغې به درته یو 2 منټه خبره وکړم. اوس زما محترم وروڼو دا دویم نقصان وشو. دریم نقصان دا وشو چې د امت مسلمه نوجوان د علم په بنیاد چې تقسیم شو ده کې کرکه او نفرت پیدا شو. د مدرسې طالب علم د کالج سټوډنټ ته ډېر په ناکاره نظر باندې ګوري. وایي دا د پیرنګي بچی دی، د سور پیرنګي. داسې ده که نه ده؟ خو د کالج هغه تا ته د نفرت په نظر ګوري. وایي دا ډوډۍ خور دی. اوس دا کرکه پیدا شو، دا نفرت پیدا شو. حالانکه دام زما د امت مسلمه نوجوان دی چې په دا کالج کې دی او چې په مدرسه کې دی دام د امت مسلمه نوجوان دی. خو دومره نفرت یې پیدا کړ چې دا دواړه اوس په یو محاذ نشي جنګېدی. دا دواړه په یو مورچل نشي جنګېدی. دا دواړه په یو صف کې نشي ودرېدی. که ته په دې صف کې ودرېږې هغه به هلته ولاړ. دا څومره نقصان د دې تقسیم د علم نه وشو. نو په دغه حوالې سره د جمعیت علماء اسلام د تشکیل په اغراض او مقاصدو کې د ټولو نه غټ غرض او مقصد دا و چې د مختلفو تعلیمي ادارو نوجوانان سره یو کړو. دا نفرت ختم کړو، دا کرکه ختم کړو، یو بل نه د مینې او د محبت او د پیار لاس ورکړو. د جمعیت علماء دا مقصد دی چې تاسو کالجونو ته وردن نشئ او تاسو دینی مدرسو ته وردن نشئ او د نوجوان طاقت چې انګریز تقسیم کړی دی دا طاقت بیرته رایو کړه. دا د کالج او د مدرسې نوجوان په یو صف ودروه. دی ته یو هدف دپاره وجنګوه. دته د زندګۍ یو نصب العین ورکړه او دته د مبارزې او د مجاهدې یو محاذ ورکړه. دا د جمعیت علماء مقصد دی. په نوجوانه طبقه کې کار کول او بیا چې کومې فتنې را روانې دي. ځکه دا دنیا ډېره هوښیاره ده او خاص کر کفري دنیا.